ابو طالب نبی علیہ السلام د کسانو سره کو دی مکه مکرمه ته نبی علیہ السلام واپس تشریف وروړ. دا نبی علیہ السلام دا عمر مکه مکرمه کې تیرېدلو. نبی علیہ السلام دی دوران کې د اهل مکې د پاره ګډي بيزي هم سره ولي، لکه څنګه چې د رضاعت په زمانه کې په ماشومالي کې ګډي بيزي سره ولي، نو د اهل مکې د پاره پسو پیسو نبی علیہ السلام ګډي بيزي هم سره ولي. بیا د نبی علیہ السلام عمر مبارک چې 20 کال شو، دی وخت کې په عربو کې یو لوی جنگ شوی دی. نبی علیہ السلام هم د خپل ترونو سره په دې کې حصہ اخیستی. قریش د بنی کنانه قبیله په ملګرتیا کې د قیس عیلان یو قبیله و د هغې سره جنگ شوی، او وجه دا وه چې دی قریش او بنی کنانه د قیس عیلان قبیلی یو کس اچانک ظلمن ووجلو. هغې ته چې خبر ملاو شو نو د عکاظ یو میله وه، په هغې کې هغې ته خبر ملاو شو، د دې جنگ شروع شو. ډېر لوی جنگ وشو. په اول کې خو بني کنانه وغیره ته په دې قیس باندې غلبه حاصله وه د ورځې په شروع کې، خو د ورځې په آخر کې بیا د قیس ته غلبه حاصله شو، تر دې پورې چې مړي پکې د جانبینو نه ډیر وشو. نو بیا څه پوهه خلکو پکې وی چې هلکه دا جنگ به بس کو، په دې طریقې سره به سوله وکړو چې مړي به شمار کو چې د چا مړي ډیري نو هغه بل طرف والا به هغې له دیت ورکړي. د یو طرف نه مړي شوي د بل نه مړي شوي، نو چې د چا مړي ډیري نو هغې به ورله دیت ورکړي. په دې باندې سوله وشوه. دې ته وایي حلف الفجار. دا معاهده چې شوه او دا جنگ چې شو نو دې ته د فجار جنگ یو فجار به دې ته وایي، ګناه ته وایي، چونکې دا د اشهر الحرم په کومو میاشتو کې چې عربو به هم جنگ یو بل سره کول دا ناجیزه ګڼل، دا په هغې میاشتو کې شو، دې وجې نه ورته حلف الفجار وایي. دې جنگ کې نبی علیہ السلام د خپلو ترونو سره شریک و. نبی علیہ السلام به ورته غشي ورکول خپل ترونو ته. د دې جنگ نه څه لږې ورځې پس فورا یو معاهده شوې ده، هغې ته حلف الفضول وایي، د فضیلت معاهده. او د هغې وجه دا وه چې د زبید قبیلې یو کس مکې مکرمې ته راغلی او هغه څه د تجارت سامان راوړی، هغه سامان یې چې خرڅ که په عاص ابن وائل باندې، نو عاص ابن وائل ورته د هغې سمن او پیسې نه ورکولې. ده ورته منت سماجت کو خو نه ورکولې. بیا لاړ یو سردار له بل سردار له مشرانو سره ملاو شو چې ګوره درانه سامان اغستی دی، اوس پیسې نه راکوي، خو چا یې مدد ونه که. آخر غر ته وخته او ګور اعلان یې وکړه چې ګوره زه راغلی یم ستاسو دې ښار ته، او ما سره داسې ظلم وشو او هېڅوک زما مدد نه کوي. نو د نبی علیہ السلام تره د عبدالمطلب زوی و، زبیر ابن عبدالمطلب، هغه راغی او بیا یې نور خلک راجمع کړل په کوم ځای کې چې به عام طور کافرانو مشوره کوله. نو هغې کې د قریشو مختلف قبیلې، هاشم او بني عبد مناف وغیره، دا راجمع شو. دی په دې باندې یو معاهده وکړه چې د دې نه پس څوک په مکه مکرمه کې ظلم کوي نو موږ به د مظلوم ملګرتیا کوو. او بیا د زبیر ابن عبدالمطلب راغی او د عاص ابن وائل نه ورله هغه پیسې او سمن واغست. نو چونکې په دې باندې معاهده شوې وه چې مکه کې څوک هم په چا ظلم کوي موږ به د مظلوم ملګرتیا کوو، نو دا خو ډېره ښه معاهده وه. دې ته وایي حلف الفضول. او نبی علیہ السلام په دې کې هم شریک و. هغې چې کوم غټ خلک راغوښتي وو مشورې ورسره کوله. نو نبی علیہ السلام اگر چې کم عمر و لیکن صفات خو مشهور و، نو نبی علیہ السلام هم پکې شریک و په دغه مشوره کې. نبی علیہ السلام فرمایي
که داسې معاهدې ته اوس هم زه راوبللی شم نو زه به ورځمه، ځکه دا خو یو ډېره ښه معاهده وه د مظلوم د حمایت. که دې ته اوس هم زه رابللی شم نو زه به دې معاهدې ته ورځم.